د حکومت مخالفو ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بې باورۍ تحریک د 9 پروز د قومي اسمبلی په سکریټریټ کې جمع کړي او داوا کوي چې د پارلمان د غړو اکثریت ورسره د عمران خان په ضد ملګرتیا کې ولاړ دي، ځکه نو په اسانه به عمران خان د اقتدار نه لري کړي. د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو میا شهباز شریف، آصف علي زرداری او مولانا فضل الرحمن داوا کړې ده چې د وزیر اعظم لري کول لپاره دوی د 102 یا غړو اکثریت ته ضرورت لري او وایي چې دوی کولی شي چې تر دې زیات غړي پارلمان ته راولي. خو وزیر اعظم عمران خان او د هغه د کابینه وزیران بیا د اپوزیشن ګوندونو داوا بې ځایه ګڼي او وایي چې پارلمان کې اوس هم اکثریت د عمران خان په لاس کې دی، ځکه اپوزیشن ګوندونه نشي کولی چې د هغه په ضد د بې باورۍ تحریک کامیاب کړي. د پاکستاني میډیا لمحه د 9 پروز چې اپوزیشن ګوندونو کم د بې باورۍ تحریک د اسمبلی سکریټریټ کې جمع کړي، په هغه د اسمبلی د شپږ غړو لاسلیکونه شوي دي. خو د اپوزیشن ګوندونو سرچینې داوا کوي چې دوی ته اسمبلی د 198 تر 202 غړو ملاتړ ترلاسه دي. د بې باورۍ د تحریک جمع کولو ترڅنګ د اپوزیشن ډلو نن پر ایګوزیشن د اسمبلی د غونډې رابللو خواست هم د اسمبلی سکریټریټ ته ورکړی دی او د پاکستان د دستور لمحه کله چې د مطلوبه غړو په لاسلیکونو ریکوزیشن جمع شي نو بیا سپیکر د 3 ورځو نه وروسته په 4 ورځو کې د نن د اسمبلی د غونډې رابللو پابند وي. د پاکستان د مرکزی پارلمان یا قومي اسمبلی د ټولو غړو شمیره 342 او د بې باورۍ د تحریک کامیابولو لپاره به اپوزیشن ګوندونو ته د 102 یا غړو ملاتړ په لاس کې لرل پکار دي. خو د اپوزیشن ګوندونو د غړو شمیر پارلمان کې د مخالي اوسل 2 دی. خو عمران خان دا ویلي چې د اپوزیشن ترشا یو لاس نه دی بلکې ګڼ بهرني لاسونه لري او کم خلک چې د پاکستان آزاد خارجه پالیسی لیدل نه غواړي هغوی هم اپوزیشن ډلو سره مرسته کوي. وزیر اعظم نه د واضحه کړي چې مقصد یې د کم خیواد یا د کم ادارې نه دی. پاکستان کې ځینې څېړونکي داسې ګنګوسې کوي چې ګینې د خیواد طاقتور پوځ اوس د عمران خان د حکومت تر شا هغسې نه دی ولاړ لکه څنګه چې یې په تېرو وختونو کې ولاړو. حکومتي وزیران بیا دعوه کوي چې پوځ او حکومت په یوه لیکه ولاړ دی. د پاکستان پوځ مدام په سیاسي چارو کې د لاسوهنې تورونه رد کړي او وایي چې د هر جمهوري حکومت خبره مني او باید چې په بې ځایه ډول سیاستونو کې راونه لړلی شي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز، 400.